أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزتري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ننني درس کی ان شاء الله العزیز سورة ہود پارہ نمبر 12 رکو نمبر 3 آیات نمبر 28 29 30 31 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. د مخکې آیات کې چې نو هغه تیر شولو چې دوی حضرت نوح علیه السلام ته ویلو چې مونږ ستاسو تابعداري نه کوو ځکه ستاسو تابعداري د قوم کې د ټولو نه کمزورو خلکو کړې ده، نو په دې وجه مونږ چې نو هغه ستاسو تابعداري نشو کولی. او دویمه وجه چې نو هغې دا ووایي چې ستاسو تابعداري مونږ ځکه نه کوو چې تو هم زموږ په شانتې یو انسان یې، نو تا ته د شرافت د نبوت چې نو هغه څنګه میلاو شو. په کار دا ده چې پیغمبر دا د فرشتو یا د بل یو جنس نه. نو دې آیات کې وس الله جل جلاله نو هغه ورله جواب ورکوي. حضرت نوح علیه السلام ورله جواب ورکړلو. قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة، ای قوم تاسو خو ګورئ که چېرته زه د الله د طرف نه په یو واضح دلیل باندې چې دی نو هغه یم، ما ته الله رب العزت نبوت راکړی، د دغې نعمت الله پاک په دغې نعمت سره زه خاص کړی ما، وآتانی رحمة من عنده، او هغه ما ته راکړی خپل رحمت نبوت د خپل طرف نه. فعمیت علیکم، نو آیا دا دلیل ستاسو باندې ښکاره نه دی؟ یعنې دا په تاسو باندې مخفي پټ کړی شوی دی چې اوس الله رب العزت په دې دومره خلکو کې ما ته نبوت راکړو، پیغمبر لدی الله پاک نبوت ورکي، د هغه سره څه معجزې ورسره هم وي، نو دا دومره واضح دلایل دا نبوت دا دولت نو الله پاک مال راکړی دی، نو ستاسو د پاره تاسو ته نو هغه دې ته نه ګورئ، دا خبره دا دلیل تاسو باندې پټ دی. انلزمکموها، آیا زه په تاسو باندې چې نو هغه په زور ومنم ده چې زما د پیغمبرۍ تاسو چې نو هغه ګواهي ورکوي دا باندې زه په زور ومنم، وانتم لها کارهون، او تاسو دې چې نو هغه بد ګڼئ، یعنې زما نبوت چې نو هغه نه تسلیموئ. نو داسې خو نشي کېدی چې زه تاسو په زور باندې چې نو هغه مسلمانان کړم او په زور باندې تاسو باندې د خپل نبوت چې نو هغه اقرار وکړم. زما کار دا خو تاسو ته نو هغه د الله پیغام رسول دی، خپل نو هغه نبوت اقرار نو هغه تاسو ته کول دی، د خپل نبوت پیغام تاسو ته در رسول دی، او د هغې سره د هر پیغمبر له چې کوم معجزه الله پاک ورکړي د هغه د پیغمبر چې نو لویه معجزه د قوم چې نو هغه خیرخواهي دا تاسو اینئ. نو چې اوس تاسو کله دا ټولې خبرې اینئ د دې مشاهده کوئ او تاسو بیا نه منئ، نو چې دا مشاهده کوئ او دا نه منئ، نو زه خو په تاسو باندې په زور ایمان نشم راوړلی چې تاسو په زور باندې چې نو جبرن ایمان راوړئ او زما نبوت چې نو هغه تسلیم کړئ. ویا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا. دا زدید د یو دریو سوالونو چې نو د هغې جوابونه پکې دي، د هغې اعتراضات چې نو هغه جوابونه ورکوي. نو یو اعتراض دی دا کولو چې نوح علیه السلام العیاذ بالله دا مونږ ته د خدای په دین او دا پیغام دا د دې دپاره را رسوي چې زمونږ نه په دې باندې څه مزدوري او پیسې وغواړي چې په دې چل به دې ځان له چې نو هغه ډېر شي پیسې جمع کړي.
نو نو علیه السلام ورته نه زما چې نو هغه مزدوري دا خو په الله باندې ده، زه خو ستاسو نه هېڅ هم نه غواړم، تاسو ته صرف د دقې دپاره یم چې راشئ د خپل الله کلام زده کړئ، د الله خبره واورئ، د الله پیغام چې نو هغه واورئ چې تا ته الله څه پیغام را لېږلی دی، تو الله پیدا کړی، تعالی الله پاک چې نو هغه وجود درکړی، بې غذا درکړی، تا لویئ او سچ نه نو هغه تصرفات ټول الله کوي، الله در دا دومره نعمتونه درکړي، نو زه د دغه پیغام د هر پیغمبر دغه دعوت دی چې د دغه انعامات او نعمتونه تاسو د الله پاک استعمالوئ، نو د الله بندګي ورسره کوئ. زه خو دغه ویم او د دې نه ما سیوا په دې ستاسو نه څه غواړم هم نه، مخلوق بسئ او د مخلوق ورکړه چې نه نو هغه بسئ، ورکړه خو د خدای خوند کوي چې د هغه بې لحاظ هم انسان له ورکوي او کامل او مکمل چې نه نو هغه هم ورکوي. مخلوق بسئ او د هغه ورکړه بسئ چې کم سړی په خپله محتاجي نو هغه به بل له څه ورکوي. نو ځکه نوح علیه السلام که چېرته ستاسو ذهن کې دا څه راځي چې یاسې نه چېرته په دې رانه څه وغواړئ، لا اسألکم علیه مالا، زه ستاسو باندې چې نو هغه مال ستاسو نه غواړم، ان اجریه الا علی الله، زما مزدوري دا خو په الله باندې ده، او الله چې څنګه اجر او بدل ورکوي داسې هېڅوک هم نشي ورکولی. وما انا بطارد الذین آمنوا، دویم دی چې هغه دا خبره وکړه لکه څنګه چې مخکې پرونی درس کې تېر شوي چې ستا اتباع خو د قوم چې هغه د ټولو نه کمزوري خلک کوي، دا نو هغه کمی پیشې والا مزدورکار خلک او کمی پیشې والا خصیص پیشې والا خلک چې نو هغه ستا چې اتباع کوي، نو بیا به مونږ هم د دوی سره دغه شانتي یو شانتي کینو پاسو دا به کوو. یو توجیه مونږ دا ویله، او دویمه دا ده چې د دوی څه خاص عقل او پوهه او دی چې نو هغه تعلیم یې نشته، نو دوی ځکه دوی چې نو هغه پیغمبر منلی الیاذ بالله، مونږ پوهه یو مونږ تا پیغمبر نه منو. نو الله بیا چې دوی ستا سره ناست او پاسي، نو مونږ خو په دغه مجلس کې نشو کېناستی، زه به هم ناست یم په دې مجلس کې او دی به هم ناست وي. لږ اوس هم وګوره خلکو کې چې نو هغه دا متکبرانه چې نو هغه اخلاق د خلکو وي، دا غټ خلک چې څومره هم وي دی نو هغه وایي مړه پلان کې چې نو هغه دا کمزوری سړی یا چېرته څوک مزدور کاري، مړه زه به د سره کېنم. تاسو اکثر وګورئ که چېرته هغه سره په خیر هم کوي، نو دی سره دا په خیر هم صحیح نه کوي، دا ګوتې ورته کړي. او زه په دغه وخت کې زه یم چې لول مې په دغه مسجد نو هغه غریب دی او شړق ورته هم بولې، وروسته مې ده نو په تا څه سخته ده چې ته په ده پسې ځئ، خو هغه به هم د خدای ته مې په توبه رجوع او پسې هم آسې بلا وجه چې دی نو هغه لکۍ کېږي. نو الله وي داسې چېرته کېږي، دا خو د خدای مخلوق ټول یو شانتي دی، ټول د بابا آدم علیه السلام چې نو هغه اولاد دی، ټول چې نو هغه یو شانتي مخلوق دی، کچ غټ کم زورور ښکلی سپور، دا خو پکې الله د دې دپاره کړي د دنیا دا نظام صرف پیچلی، بس چې هر سړی مالدار وي نو بیا دنیا نظام چلېدو یا ټول غریب به داسې کېدن نه. او د الله په نسبت باندې نو د الله په نسبت باندې معیار هغه صرف او صرف د تقوا دی. نو دوی د خپل تکبر په وجه وي چې مونږ خو د دې سره یو ځای نه کړو، نو دوی د خپل مجلس نه پاسو نو هله به مونږ ستا سره کېنو. نو نوح علیه السلام ورته ډایرک الفاظو کې وما انا بطارد الذین آمنوا، زه چېرته هم داسې نشم کولی، زه نه یم چې نه شړونکي د هغې کسانو چې د هغوی ایمان راوړی، اصل شیز ایمان دی، د هغوی کې ایمان دی، نو زه ګورې دا کار چېرته هم نشم کولی چې ستاسو دپاره چې نو هغه دوی وشړم. انهم ملاقو ربهم، دوی به د خپل رب سره بېشکه ملاقات کوونکي دي، دوی د الله باندې ایمان راوړی، نو که دوی بیا سبا زما شکایت الله ته وکړي چې الله چې نو هغه مونږ نوح علیه السلام د خپل نو هغه درس نه د خپل مجلس نه چې نو هغه د دې خلکو دپاره محروم کړو. دغه د الله چې نو هغه خوښ بندیان دي، ځکه حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر چې نو هغه فرمایي ان الله یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، الله چې نو هغه دنیا هر چا ته ورکوي، که څوک یې خوښ هغه له هم دنیا ورکوي او که څوک یې نه خوښ هغه له هم دنیا ورکوي. ولا یؤتی الدین الا من یحب، خو دین او د دین پوهه دا الله صرف هغه چاله ورکوي چې څوک یې خوښي. او یو روایت کې راځي ولا یؤتی الایمان الا من یحب، ایمان هغه چاته نصیب کوي چې څوک د الله خوښ شي. نو دا دنیا چې هغه نه دي انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون، ها البته زه تاسو ینم تاسو ډېر چې نو هغه ناپوهه خلک یې، ځکه تاسو دا کمې خبرې کوئ او دا کم شیزونه چې تاسو د معیار چې نو هغه د کامیابۍ او د ناکامۍ ګڼلي دي، نو دا قطعا چې نو هغه د کامیابۍ او د ناکامۍ معیار چې نو هغه دا نه دی. د کامیابۍ او د ناکامۍ معیار هغه ایمان دی او د ایمان نه وروسته اعمال صالحه دي. ویا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، نو دا ذمهواري مې څوک اخیستی شي که چېرته زه چې نو هغه دوی وشړم خپل مجلس نه یې پاس ومه او ستاسو دا خبره ومنم
او بیا د الله پکړ په ما باندې رالو نو آیا تاسو بیا ما د خدای نه خلاصولی شي؟ نشي کولی. نو چې نشي کولی نو زه بیا څنګه چې نو هغه دوی د ځان نه وشړم. افلا تذکرون، تاسو نصیحت نه قبلوئ، غور نه کوئ؟ بیا دوی چې کله پیغمبر نو دا چې نو هغه د وخت نه دا خبرې چې نو قصې را روانې دي. نو چې تو کله د خدای پیغمبر او تعالی الله پاک دومره لوی مقام درکړی چې په کار دا چې ستا د ټولو نه زیات نو هغه ځمکې ستا وې، باغونه ستا وې، تو د ټول نه تندرست او صحتمند وې، ستا سره ډېر شي مال وې، ستا سره خزانې وې. لکه څنګه چې مخکې تللی نبي علیه صلات وسلام ته د مکې مشرکانو هم الله دغه شان ویلو. نو الله وایي د دې خبرو د ایمان سره د سره تعلق شته نه، چې ایمان هغه سره ایمان به ډېر معتبر چې چا سره ډېر مالي، هغه سړی به ډېر نه کېږي چا ډېر باغونه نه. د دې خبرې خو د سره شته نه. ایمان، اعمال صالحه او تقوا اصل شی نو هغه دقه دی. نور خو دا ټول پاتې شیزونه دي او دا خو هغه شیزونه دي چې الله پاک کله پیدا کړي بیا ورته د رحمت په نظر د سره کتلی نه دي. نو ځکه نوح علیه الصلاة والسلام ورته وویل ولا اقول لکم عندي، زه تاسو ته داسې نه یم عندي خزائن الله چې زما سره د الله پاک خزانې دي، ولا اعلم الغیبه، او نه داسې یم چې زه په غیب باندې پوهېږم. غیب دان خو صرف یو د الله پاک ذات دی. الله ته چې نو هغه علم غیب دی، ما ته خو نشته، ما ته خو چې الله پاک د کوم خبرو چې نو هغه خبر را کړی حق درته ویم. ولا اقول انی ملک، او نه زه دا وایم چې زه فرشته یم، ستاسو په شانتې انسان یم. زما چې نو هغه هم خواهشات شته، بچی لرم، خزه لرم، د هغوی خرچه چې نو هغه کوم، دغه شان ناجوړه کېږم، صحتمند کېږم. څنګه چې نور انسانان چې نو هغه دغه خبرې کوي دي چې ما ته چې نو هغه هم دغه شانتې پیښېږي. ولا اقول للذین تستری اعینکم، او نه زه چې نو هغه وایم هغې کسانو ته چې سپک ورته ګوري ستاسو سترګې، یعنې ستاسو سترګو کې هغه سپک تاسو ته ښکاري، زه داسې هم نه یم لن یؤتیهم الله خیرا، چې الله به دوی له چېرته هم څه خیر یا مال یا دولت دا به ورنه کړي. نه، دا خو د الله سره دی. لکه څنګه موږ پښتو کې متل چې نو هغه کوو، موږ وایو مال چې نو هغه د لاس خیری دی. نن یو سره سبا بل سره، او یا د خیر نه اعمال صالحه جنت شي چې دوی به الله پاک سره ورکوي. تاره دنیا کې درکړی چې دوی به نه ورکوي. نه، دا خو د الله سره دی. الله چې چاته وغواړي هغه چې نو هغه ورکوي، خو اصل شی هغه ایمان دی. الله اعلم بما فی انفسهم. دویم دوی په ظاهره ایمان نه وړی، زما سره ناس او پاس دي، دا زما چې نو هغه ملګري دي، دا مسلمانان دي، دوی سره به زما تعلقي. بیا پاتې د زړونو خبره، نو د هر انسان پر اړه کې چې څومره ایمان دی څومره اخلاص دی، په دې باندې په ظاهره هېڅوک چې نو هغه نه فتوا ورکولی شي، نه چې نو هغه دعوه کولی شي چې د پر اړه کې دومره ایمان دی، دومره اخلاص دی، دومره منافقت دی. ځکه دا تعلق د زړه سره ساتي او په زړونو باندې علیم، دا صرف د الله ذات دی، د الله نه ما سوا بل څوک نه دی. ځکه انه علیم بذات الصدور، دا د الله ذات دی، د الله نه ما سوا چې نو بل څوک نه دی. نو ځکه نوح علیه السلام الله اعلم بما فی انفسهم انی اذا لمن الظالمین. که چېرته ما ستاسو دا خبره بالفرض و تقدیر هغه ومنله او دوی ما د خپل مجلس نه پاسول او لرې مې کول، نو زه په دغه وخت کې چې نو هغه د ظالمانو نشم او داسې چې نو هغه زه کولی نشم. الله دې موږ ته صحیح پوهه چې نو هغه نصیب کړي. قال نو اویل نوح علیہ السلام یا قوم ای زما قوم ارأیتم آیتاسو گورینا ان کنتو علا بینت کچریزو یم پی واضح دلیل بانده من ربی دا خپل رب دا طرفنا و آتانی رحمتا من عنده او راکرنی ما تاغا دا رحمت نبوت دا خپل طرفنا فعمیت علیکم نو بیاغا پٹ شلو پتاسو بانده یعنی دا واضح دلیل انلزمکموها آیا مونږ چې نو په تاسو په زور ومنو وانتم لها کارهون او تاسو هغه نه خوښوئ بد ګڼئ. ویا قوم او ای زما قوم لا اسألکم علیه زه نه غواړم له تاسو نه په دې باندې مال څه مال ان اجریه نه د زما اجر مزدورې الا علی الله مګر په الله تعالی باندې وما انا بطارد الذین او زه نه یم چړونکی هغې خلکو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دی انهم ملاقو ربهم بېشکه دوی ملاقات کوونکي دی خپل رب سره ولکنی اراکم لیکن زه وینم تاسو قوما داسې قوم داسې خلک تجهلون چې جهالت کوئ یعنی جاهله. ویا قوم من ینصرنی ای زما قوم څوک به زما مدد وکړي من الله د الله په مقابله کې ان طردتهم کچرې زه دوی وشړم افلا تذکرون نو آیا تاسو غور نه کوئ. ولا اقول لکم او زه نه ویم
جتا زنه مدستا ان دې چې زما سره خزائن الله خزاني دي د الله ولا اعلم الغيب او نزو داوم چې زه پوهېږم په غیب باندې ولا اقول او نزو ویم اني ملک چې زه فرشته یم ولا اقول او نزو ویم للذین آی کسانو ته تزتری چې سپک ګوري ورته عینکم سترګې ستاسو لن یؤتیهم الله خیره چې هرګز به ورنکي الله دوی ته څه خیر الله اعلم الله ښه پوهه دی بما په هغه څه فی انفسهم چې د دوی په زړونو کې دي انی اذا لمن الظالمین بېشکه زه به شم په دغه وخت کې د ظالمانو نه